عزیزانو د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فرمائی چې الله پاک و جبریل امین علیه السلام ته وحی وکړلې الله پاک و جبریل امین علیه السلام ته وحی وکړلې امر ورته وکړي حکم ورته وکړي چې دا پلانې کلی د پلانی کلو مطلب چې کم اوسیدون کې دی انقلب مدینه کذا و کذا دغه پلانی شار چې دا پلانی ځای دی دا به مطلب پر دا بل راواړوي دا به الټه راواړوي دا تر اسمانه پورته کوي دا چپه راواړوي بې اهلها په دې کې چې کم اوسیدونکي دي د هغو سره جبریل امین علیه السلام ویلې ولی الله په دغه کلي کې یو ډېر بزرګ سړی دی یو ډېر الله والا دی چې هغه یو سیکنډ هم ګناه نه ده کړې لکه د سترګو رپ نه دی دومره قدر یې هم ګناه نه ده کړې یا الله د ده سره الله ورته وفرمیل و د ده سره وجه څه ده وجه دا ده چې په دې ښار کې په دې کلي کې نافرماني کیږي د دې سړي زما په خاطر پر دا تندي باندې ګونجلانه ده راغلې چې دا خو د الله نافرماني کیږي دا خو د الله پاک مطلب هغه د ناراضګۍ کارونه کیږي ولې دې سړي ودې ته نه ویل چې دا بد کار مه کوئ الله فرمایي چې کم کلی دی بد کارونه کول چې کم ښه خلک پکې اوسېدل هغو ودې ته امر بالمعروف نه کوئ الله فرمایي د دې بزرګانو سره یې واړوئ پر دا بل لخوا باندې ټول یې هلاک کړو یعنی معلومه دا سوه عزیزانو چې یو سړی مطلب کښتۍ کې رواني یا جاز روان دی په جاز کې اوس یو سړی داسې دی چې هغه دا جاز خرابېده غواړي شیشه ماتېده غواړي پیلوټ لره ځان ورسېده غواړي دغه جاز په خپل کنټرول کې اخیسته غواړي نو چې دا کم خلک پر سیټ باندې ناست دا به بېغمه کښېني که به دا سړی تر غاړه نیسي نو چې دا کم خلک بېغمه ناست هغه وایي زما په څه وروره ما خپل ټکټ کړی دی زه کوټې لره کابل لره اسلام آباد لره روان یم دی پوهېږي پایلټ پوهېږي نو دغه سړی چې کله پایلټ تر ورسېږي یا شیشه ماته کې چې دا جاز ایله سي ټوله به مري که به خالي دغه یو سړی مري ټوله مري